पाकिस्तान पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान पुलिस पाकिस्तान अवाम بس دا ریلی کې دا 14 اگست ان شاء الله دا غي وې صدا کم چې د چیف سیکرټری او د کمشنر صاحب او د لا اینڈ آرډر ډپارټمنټ والا دا په شریکه زمونږ یو ریلی دا ان شاء الله دا موږ د دې پورې وکړو او د دې نن روانو پورې ټامو پورې وځو او د 14 اگست په حواله سره دا غره زمونږ پروګرام دی نو خلک وړي زیات په ولولې سره په جذبې سره او په دې سره راغلي بلکې نور عمر روان دي زمونږ سره په لار باندې ملګری کیږي د جلوس سره بزی هغه مخکې دا ازادي او غلامي دي ستا په خوب او بیداری کې که بیداری نو په تخت کې ودای په تختای نو شکر دی الحمدلله منګه د 14 اگست د پاره د خوشحالۍ د پاره د کمر الی چې د ډي اس پی صاحب دی تحصیلدار صاحب دی ایس ایچ او صاحب دی دا نور ادارو ولا راغلي دي څومره چې دوی راغلي دي هغه موږ ټول د 14 اگست د مانځلو د پاره راوتی او خلک دې پرې ښه ډېر په جوش او جذبه باندې دي دا غي بنیادی وجه دا ده چې زمونږ د یو غټ ملک سره یو معرکه وا او شکر دی الحمدلله زمونږ افواج پاکستان په هغه معرکه کې چې دی هغه سرخرو شو نو موږ په دې وجه باندې دې پیرې دا ډبله خوشحالي چې دا مناوو او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې زمونږ افواج پاکستان چې دی نو هغه انشاءالله د چا نه څه وروستو نه دی او نه د چا نه دغه دی انشاءالله ادارې به هم د پاکستان چې دي هغه به هم د دې 14 اگست د مانځلو لپاره زمونږ سره چې څنګه نن دا ټول راوتي دي او ټوټل خلک دا زمونږ سره راغلی دی او دا د دې هلکانو دې جذبې ته وګوره د دې ینګ هلکانو دې جذبې ته وګوره زه د دې ټولو جذبې ته سلام کوم چې دوی د 14 اگست 1947 هغه ورځ چې موږ کومه مانځو هغې دپاره راوتي دي مونږ نن ټول چې کوم دی پاکستان عوام که هغې کې اقلیت دي که هغه پاکستان د ملک خلک دی هغه ټول چې کوم دی مونږ ازادي مناوهو او دا زمونږ حق دی دا ملک زمونږ مشرانو زمونږ فوج چې کوم دی ډېر په غیرت سره ګټلی دی او ښه په غیرت سره ازاد کړی دی زمونږ قائد اعظم صاحب چې کوم دی د دې ملک دپاره ډېرې قربانیانې ډېر تکلیفونه تېر کړي دي او موږ له قدر پکار دی د دې ورځې د دې ازادۍ ځکه د ازادۍ د هغه خلکو سره احساس کم خلک چې آزاد دي که تاسو وګورئ فلسطین وګورئ دا نور ملکونه وګورئ ټول خوار وزار د حد نه سوا خراب دي موږ الحمدلله ښه خوشحاله یو په خپل ملک کې ښه په عزت کې یو په دې ملک باندې موږ خپل سر تن من دن هر څه قربانوو پاکستان رہے انشاءاللہ دشمن ہارے